د ادینزي قومي جرګې مشرانو د نېشنل هایوې اتارټي د ذمہدارو لخوا د سړک په غاړه باراني اوبو نالۍ کنستو سېنیټر مولانا ګل نصیب خان په ضد اف آی آر اندراج پولیس سټیشن ته غوښتو او مقامي انتظامیې لخوا د مولانا صاحب په شمول نور مشرانو سره جارحانه رویو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دې سلسله کې مولانا ګل نصیب خان ته د مکمل مرستې یقین ورکړی دی په دې سلسله کې چکدرا پریس کلب کې د یوې جرګې تابع شوی و چې پکې د سېنیټر مولانا ګل نصیب خان په شمول نور ګڼ شمېر مشرانو شرکت کړی و جرګې ته د مولانا ګل نصیب خان وینا وه چې د چکدرې پل نه بټخیلي اړخ ته سړک نالۍ جوړولو دپاره د وړاندې نه د انیچې ذمہدارو او مقامي انتظامي افسرانو ته څو ځله وینا کړې وه د چا د ناکامۍ له وجې چې ده په خپله کار شروع کړو او خبره اف آی آر ته ورسېده چې دی ورسره ذهني کوب ښکار شوی دی په دې موقع د ادینزي قومي جرګې چیرمن خورشید علي خان عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري حسین شاه خان یوسفزی جماعت اسلامي ادینزي امیر ډاکټر بشیر محمد مسلم لیگ نون عطا الله خان ادینزي امن اصلاحي جرګې صدر مقرب خان مولانا عبید الله انور امان الله خان سید لطیف احمد باچا سرتاج خان عزیز الله خان بادر زیب خان فخر زمان خان ملک اکبر علي زر نصیب خان او نورو د نېشنل هایوې اتارټي د ذمہدارو لخوا پولیس ته د مولانا ګل نصیب خان په ضد مقدمې اندراج او مولانا په شمول نورو مشرانو او کشرانو سره د مقامي انتظامی افسرانو د جارحانه رویو غندنه کړې ده او راتلونکي دپاره دا قسمه حرکتونه ناقابل برداشت ګرځولي دي وروستو مشرانو د معاملې خیر ته په سر رسولو پولیس سټیشن چکدرې کې د نېشنل هایوې ذمہدارو سره خبرو پورې مقدمې اندراج نه ډډه کولو دپاره کامیابې خبرې کړې دي محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوزدر